نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې تمام دین هغه د دوو څیزونو نوم دی. نمبر 1 چې انسان ته خوشحالي ملو شي د شکر ادا کی، او نمبر 2 انسان ته تکلیف ملو شي او د صبر وکي. یعنی دین د دوو څیزونو نوم شو الشکر والصبر. د شکر او د صبر نوم هغه چې کوم دی نو دین دی. یو انسان چې په کم حالت باندې هم دی پکار دی چې د الله تعالی شکریا ادا کی. که یو کس غریب دی نو د هم شکریا ادا کی او په خپل غریبۍ باندې د صبر وکي. یو کس مالدار دی نو اخو د ډیره شکریا ادا کی. د شکر طریقه هغه صدا او د الله تعالی انعامات هغه په مونږ باندې څومره دي. د دې تذکره هغه چې کوم دی نو اهمه ده. انسان د الله تبارک وتعالی انعامات هغه شمارلی نشي. الله تعالی فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که چېرې تاسو ټول راجمع شئ او زما انعامات شمارئ نو تاسو هغه شمارلی نشئ، ځکه هغه لا متناهي دي، ډیر زیات دي. خو چې انسان ته کم نعمت ملو شي په کار ده چې په هغه نعمت باندې هم هغه ټیم د الله تعالی نه په زړه سره خوشحاله شي. نو د الله تعالی وعده ده چې دا نعمت به ورته هغه سیوا کېږي. یو پیرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو سوالګر حاضر شو، سائل او سوال وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو کجوره ورکا. هغه کجوري ته په سپک نظر باندې وکړه، یعنی په خلخ ونه وي، خو د عمل نه داسې ښکاره شوه چې دی په دې یو کجوره باندې خفه دی. بیا لږ ساعت بعد یو بل سائل رالو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو بل کجوره ورکا. دی دویم ته هغه کجوره خپل کا او سترګو سره یو لګولاوي. الحمدلله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک نه کجوره میلاو شوه. دا ډیره قیمتي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو چې بی ام سلمی ته دا سائل بوزي او هغه ته وایي چې دته ډیره حصہ ورکي. حضرت بی ام سلمی رضی الله تعالی عنها دغه سائل ته هغه ټیم 30 دینار ورکړ. 30 دینار دا انتهایی زیات قیمت جوړیږي. یو دینار کې تقریبا 3 ماسی سره ضروری، نو دا 120 ماسی سره در شو. نو 120 ماسی سره در چې را یوځای کې دا 12 تولی سره در جوړي. دومره ډیر مال ورته پس ویلو شو په شکریا باندې. نو دینه دا مسله معلومه شوه چې یو انسان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کجوره ورکو، هغه په شکریا ادا کنو، الله هغه نعمت سیوا کو. 30 دینارو ته هغه نعمت په لږ ساعت کې ورسولو. اوس یو انسان ته چې د الله د طرف نه یو شی میلاو شي، باغې خو ډېره شکریا پکار ده، که کم یو که لږ وي. دې ته به نه ګوري چې دا څه میلاویږي، دې ته به ګوري چې دا د چا د طرف نه میلاویږي. ما او تا ته او ټولې دنیا ته چې څومره څه میلاویږي دا د چا د طرف نه میلاویږي؟ د الله د طرف نه. بیا به ناشکري نه پیدا کېږي. نه